نه دا دون معمولی هستی نه ده چې په چند الفاظ کې به د تاریخ زه تا ته بیان کړم. که په سرچ باندې وی نو په ده سرچ ختمېدی نه شي. او دا ملګری نه دا ګواه دی دا چې جرمنیان راغلي وویل چې تاسو په ده څه کار وکړو سم پې کړي دي تر اوسه پورې. دې تاسو پېژنئ که نه پېژنئ ده ته نه تپوس کړی جرمنیانو. هغه ټایم راغلی وم چې دلته نه روډ و نه سړک و کچه لاره وه او دا ټول پټي و اګریکلچر لینډ و. هغه ټایم نه زه راځم. یعنی یو شاعر ما ته د شب بارات کیسه نه ده کړې، یو شاعر ما ته د لیل القدر کیسه نه ده کړې، یو شاعر ما ته دا نه دي ویلي چې یاره ښځې سره ملاوېږي د هغې څه آداب دي، یو سړي ما ته دا نه دي ویلي چې جومات ته ننوځې د هغې څه آداب دي. خوشحال بابا وایي چې اخلاق صرف دا نه دي چې ته یو سړي سره ښه خبرې کوه، ته چې روان یې خپل قدمونه هم په اخلاق استعمالوه چې هغې کې هم بل سړی تا نه متاثر شي، چې هغې کې هم ویني. ته چې خبرې کوې هغې کې هم اخلاق استعمالوه، ته چې لاسونه کم خوځې هغې کې هم اخلاق استعمالوه، په هر یو په قدم کې هم اخلاق استعمالوه. خیر به دې اشنا پس چلول کړمه، خیر به دې اشنا پس چلول کړمه، ځان به لکه ستا غوندې بدل کړمه، مخې ته چې راشي مخ به واړوم، ځان به په تا تیر لکه د غل کړمه، ته مې په هیرو کې یادوه اشنا، زه به دې ستاینه په غزل کې کړم. توره کې شړنګ رباب کې ټنګ افغان کې ننګ چې نه وي، توره کې شړنګ رباب کې ټنګ افغان کې ننګ چې نه وي، داسې تلوار داسې رباب داسې افغان نه منم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا مهال په نوخار اکوړه خټک کې موجود ما چرته چې د خوشحال خان خټک مزار دی. خوشحال خان خټک څوک و؟ خوشحال خان خټک خپل یو تاریخ لري. دلته چې کوم هم سیلګري راغلي دي دوی سره هم د دې مزار په باره کې خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ورجانه څنګه؟ خیر دی. السلام علیکم. د کوم ځای نه راغلی ورونه؟ د خوشحال خان خټک نه څومره متاثر یې چې دلته راځي؟ ډېر زیات دی متاثر یم. یو مکمل عالم، دومره غټ عالم چې زه نه وینم چې دونه غټ عالم به وي. او یو ځای کې بعض بیمار شوی د هغې علاج ښیي چې د پوزې نسوار او رضوان سړي امتیاز یې میلاو کوه دا پې باندې وخوره په دې باندې به ټیک شي. دا د بعض د بیماري علاج دی؟ یو بیماري درته لګي د سر د هغې باره کې دی وایي چې دا د پوزې نسوار او د ځوان سړي امتیاز یې دا میلاو کوه دا هغه ته ورکړه. لکه خوشحال خان خټک حکیم هم و؟ غټ حکیم و. طبنامه د هغه موجود ده، پوره طبنامه چې دغه یعنی د هر علاج د هر بیماری علاج یې پکې ښولی. پوره کتاب یې موجود دی طبنامه. تاسو څومره سټډي کړی دی؟ یاره ما 100% به مې سټډي کړی. کوم ستاسو د خوښه شعرونه چې د خوشحال خان خټک؟ دي خو ډېر زیاته، خو زه به درته چند ووایم د دنیا احمقان یې پکې بیان کړي. و یو هغه احمق بللی بویه چې د ښځو سره پاسي په جنګونو، یو هغه احمق بللی بویه چې خبرې کوي په لاس او اشارتونو، او یو هغه احمق بللی بویه چې بربنډه کونه لامبي په سیندونو، او یو هغه احمق بللی بویه چې بې ځایه ځغلول کوي د آسونو، او یو هغه احمق بللی بویه چې د غلیم په د غلیم چې باور که د غلیم په سوګندونو، او یو هغه احمق بللی بویه چې د ښځو سره پاسي په جنګونو، او یو هغه احمق بللی بویه چې د خر سره اوسیږي په کلونو. غلیم دغه یادوي یعنی د دشمن او د تربور په سوګندونو باندې چې ته باور کې ته ډېر بېوقوف یې که نه. او یو هغه احمق بللی بویه چې کار کوي د لړمو د مارونو. او دا پوره یو تفصیل دی خو ما ته اوس پوره یاد نه دی.
حبیب الله صاحب د خوشحال خان خټک داسې څه کارنامه کړ د ده تاریخ اوس هم ژوندی دی؟ بې شماره کارونه، دومره بې شماره چې څه لیمیټ یې نشته. ما ته یو لیکوال دا نه دي ښوولي چې ته به روټۍ څنګه خورې سیوای د دیني عالم نه، جبکې خوشحال بابا ما ته ښیي چې ته به روټۍ څنګه خورې، خوشحال بابا ما ته ښیي چې ته به ګرځې څنګه، خوشحال بابا ما ته ښیي چې ته به قدمونه څنګه اخلې، خوشحال بابا ما ته ښیي چې صرف په خبرو کې ادب نه دی، په لاسونو کې، په خپو کې، په چال چلن کې، په دې ټولو کې ادب استعمالوم. او حرفن مولا دومره دی چې زه نه وینم چې دومره علم به خدای چاله ورکړی، دومره غټ علم دی ورسره. او چې یو سړی فایلونه وباسي نو بس دغه علم اندازه وکړه نو فایلنامې هم لیکلی ده چې د چا نامه د سین نه شروع کېږي یا به کوم رنګ سړی، چې د چا نوم فې نه شروع کېږي یا به کوم رنګ سړی، دا ټول یې پکې بیان کړي. فایلنامه یو طبنامه ده پکې، په هغې کې د دنیا ټول علاجونه ښوولي دي. بازنامه ده پکې، وایم ډېر غټ سمندر و د علم، د علم ډېر غټ سمندر و، دومره غټ سمندر چې نشم ویلی تا ته. حبیب الله صاحب آخري میسج به څه ورکوي زموږ د کتونکو ته د خوشحال خان په حوالې سره؟ خوشحال بابا خاکساری باره کې یو ډېر قیمتي شعر دی، شل رنګونه به یې له مخه زرغونه شي، هر سړی چې خاکساري والي خاکسار شي. جی کتونکو بالکل دا و د خوشحال خان خټک مزار په نوشهره کې د خوشحال خان خټک لایبرری هم شته او د مزار هم دی. خوشحال خان خټک چې په خپل ژوند کې څه کړي نیکسټ پروګرام کې به د هغه ډاکومنټري هم موږ تاسو ته راوړو. دا مهال ما شهید خان شهید له اجازت راکړي. د الله په امان.